ډاکټر صاحب تاسو سینیټایزرز یا دغه شیزونه استعمالوي که نه یا دلته لاسونو وینځلو تنظام شته؟ نه دلته فی الحال څه تنظام هم موږ سره نشته، موږ سره څه هم نشته. زموږ دپاره هم څه لاسې نشته. ګوره زه ولاړ یم، ما سره ماسک یا څه دغه مغه نشته، موږ سره همغه ګون مون نشته، نو موږ ته هم لاسنۍ پرووایډ شوي. انشاءالله چې راشي نو موږ له به هم راشي او ټول هر څه به دغه شي. خو فی الحال کو دې وخت کې زه ولاړ یم په تنګي کې جوړ کړی شوی چې کوم کوارنټاین یعنی قرنطینه سنټر دی، نو هغې کې ولاړ یم. ډاکټر نهار صاحب د دې ځای انچارج دی او ډاکټر نهار صاحب سره به خبرې اترې. بالکل موږ تیار یو، سټاف خو بالکل تیار دی، ذهن تیار دی، کمرې هم تیار دي، خو سامان چې کوم دی لا فی الحال موږ ته نه دی را رسېدلی. زه نه پوهېږم چې سامان ولې نه رسېدلی، کېدای شي هغه په پروسس کې. موږ ته خو بېګا اطلاع شوه چې یاره تاسو کوارنټاین سنټر ته ځان ورسوئ او بس موږ زه او سره د سټاف موږ رالو، موږ سره حاضري کړې دلته یو، خو موږ دې انتظار کوو چې انشاءالله سامان به موږ ته راشي. ټول کتونکو څنګه چې تاسو ډاکټر صاحب خبرې واورېدې دا د تنګي چې کوم کوارنټاین سنټر جوړ شوی دی، دلته هغه سهولیات لا فی الحال نشته. دلته د سامان بالکل هېڅ یو سامان هم څنګه چې تاسو وینئ دلته سامان هم نشته ورکړی شوی، یا د دې دپاره سینیټایزرز ضرورت دي. خدای مکه اینی ټایم چې دی نو دلته یو سسپیکټډ کیس راتلی شي، نو بیا په دغه صورت کې چې دی نو هغه وخت به بیا د ایمرجنسي کې منډه ترنه کېږي او بیا موږ ته د خپل د صحت د سهولیاتو پته لګي یا دلته صحت د انتظاماتو بیا موږ ته پته لګي چې یاره بیا دلته څه پروګرام په هغې ټایم کې کیدی شي. خو به هر حال دا موږ خپل کتونکو ته دا ویو چې یاره موږ بالکل د دغه څیزونو دپاره نیو تیار. دا کم هر څه چې شوي دي نو د حکومت خو کړي دي او کوي لګیا دي، خو صرف نوم ورکړی شوی دی. باقي کې موږ دلته په میدان باندې وګورو نو په میدان باندې هیڅ نشته.